پدریم ون ډے میچ کې پاکستان ساوث افریقا ته یو ډیر غټ شکست ورکو او پاکستان د خپل سیریز په خپل نوم باندې کو د درو میچونو ون ډے سیریز چې دوه پکې پاکستانو ګټل او یو ساوث افریقا وګټلو مطلب 2-1 سره پاکستان دا سیریز په خپل نوم باندې کو خو پدریم ون ډے میچ کې نن بابر اعظم یو ځل بیا ان لکی ثابت شو چې نن ډیر ښه ټچ کې ډیر ښه فارم کې په کور کې دوه درې چوکي هم واخلې تماشایانو دغه چوکي ډیر زیات انجوای کې خو انفارچونیټ بابر اعظم رن آؤٹ شو جی بل طرف ته فخر زمان هم یو ځل بیا په 0 باندې آؤٹ شو چې د فخر زمان هم ډیر زیات فین فالوورز دي ای هم ناراضه شو فخر زمان اور بابر اعظم فارم چې کوم دی ډیر خراب روان دی خو نن بابر اعظم یو ګریټ ټچ کیو بابر اعظم نن فارم کې او لګیره داسې چې بابر اعظم بنا میچ فینش کی خو د بدقسمتۍ نه رن آؤٹ شو نن چې کم په دریم ون ډے میچ کې د ساوث افریقا ټوټل ټیم په 143 رنونو باندې آؤٹ شو چونکه د ساوث افریقا لومړنی وکټ په 71 کې په 73 رنونو باندې پرې وتا او هغه نه پس بیا د ساوث افریقا بقایا 9 وکټي په 57 رنونو باندې پرې وتی مکمل سکور کارت باندې ډیټیل سره خبره کوو د پاکستان نه طرف کم بادر خبالنګ کړي دي ابرار احمد زبردست بالنګ کړي دي ابرار احمد د خپل خبالنګ په وجه باندې مین اف دی میچ هم راغو سکور کارت تاسو له سکرین باندې ښکاری ساوث افریقا کړي دي 143 رنونه ټول ټیم آؤٹ شوه دي په 38 اوور کې ساوث افریقا طرف پریټوریس اور ډیکاک اوپننګ پارټنرشپ تاسو ګورئ یو ډیر خوري پارټنرشپ وبندرانو کو 45 بال 39 پریټوریس جوړ کړل اور ډیکاک 70 بال 53 رنونه جوړ کړل چې ډیکاک دا درېما 50 هم وا ټونی ډیزور جی 14 بال 2 برټس کې 35 بال 16 برټس کې اخر پورې ولاړو خو بل بیټسمن واسره په کریس باندې ایثار نشو نور کخکټ تاسو ګورئ روبن هرمن 2 بال 1 فریرا 11 بال 7 کاربن بوش په ډومبني بال باندې آؤٹ شو فورټون په 5 بال 3 رنونه بیا کتا بیونزی 31 بال 16 نندره برجر 12 بال 3 او لونګي انګيډي 1 بال 0 نندره برجر چې کوم دی پکې نټ آؤټ هم پاتې شوی دی قطر پاکستان نه طرف ټولو بالرانو خو بالنګ کړی دی خو ابرار احمد کمالی بالنګ کړی دی شاهین افریدی 5 اوور 18 2 وکټي سایم ایوب 7 اوور 30 وکټ یومنا حارث رؤف 3 اوور 17 حارث رؤف لا یو ځل بیا مکمل شو پړومنی ور کې درې چوکي خوړې راتلو سره پاور کې درې چوکي خوړې سلمان آغا 4 اوور 18 2 وکټي سلمان آغا هم کوله بالنګ کړی دی ابرار 10 اوور 27 یو اوور میډن اور سلور وکټي ابرار اشتلی دي محمد نواز 9 اوور 31 اور 2 وکټي نواز هم اغشتلی دي کبیا مو خطر پاکستان بیټینګ وګورو نو دلته تاسو ګورئ د ساوث افریقا لومړنی وکټ په 72 پروت دی وګورئ اور اخرنی وکټ په 143 پروت دی دویمه وکټ په 87 دریمه په 106 سلورمه په 109 او پنځمه په 117 شپږمه په 117 اومه په 122 اتمه په 130 نهمه په 143 او لسمه په 143 لکه ډېر زر د ساوث افریقا بیټینګ چې کوم دی کولیپس جی دینه علاوه پاکستان بیټینګ پاکستان ورپسې 144 رنونه چیس کړي دي په شپږ اوور کې په 26 اوور کې فخر زمان یو ځل بیا بولډ شو د برجر په بال باندې انفارچونیټلی د فخر زمان په دې سیریز کې دا 2-0 دی جی خاص سایم ایوب نن خپل بیټینګ کو 70 بال 77 رنونه 11 چوکي او یو چکر د پایننګز کې شامل ده بابر اعظم رن آؤٹ شو په 32 بال 27 رنونه چې 15 چوکي د واخلي دي او 3 چوکي کور کړي خپل طریقې سره د چوکي واخلي لکه مطلب لګیره راسي چې نن ورځ د بابر اعظم ده خو د بدقسمتۍ نه رن آؤٹ شو رضوان 45 بال 32 اور سلمان آغا 2 بال 5 رنونه د پاکستان درې کلاډیان په 144 آؤٹ اور په 26 اوور کې د میچ وګټلو د ساوث افریقا طرف برجر 5 اوور 29 یو وکټا لونګي انګيډي 3 اوور 17 وکټ یومنا کاربن بوش 3 اوور 23 وکټ یومنا فورټون 6 اوور 34 یو وکټا فریرا 4 اوور 21 وکټ یومنا او پیټر 4 اوور 18 وکټ یومنا کامیاب بالر چې کوم دی هغه فورټون اور لونګي انګيډي دی نو ټول بالران چې کوم دی له وکټ تر لاسو نه دراغلی یو پکې رن آؤٹ شوی دی نو دا مکمل سکور کارت جی پاکستان دا سیریز 2-1 سره وګټلو پاکستان تیرشوي 9 میچونو کې د ساوث افریقا خلاف 9 میچونو وګټل تیرشوي 9 ون ډے میچز کې پاکستان وګټلې دي اور صرف 2 پکې ساوث افریقا ګټلې دي چونکه
پاکستان لا پکارو چې دا درې واړه میچونه پاکستان ګټلې وي د سیریز درې واړه میچونه پاکستان ګټلې وي خو دویم میچ دی ساؤتھ افریقہ ګټلو چونکه را ساؤتھ افریقہ ایک کیټګری والا ټیم دی نه را ساؤتھ افریقہ اے ټیم نه بلکې دا بی ټیم دی یا سی ټیم دی د کې دای چې کوم اهم کھلاڑیان دي هغه پکې نشته دي مارکرم نشته دي رباډا پکې نشته دي مارکو جینسن پکې نشته دی ټیمبا بوما پکې نشته دی دای چې کوم فاست پریمیم بالران دی پکې نشته دی د میډل اډر بیټسمنان پکې نشته دی اوپنران چې دای کوم خو اوپنران دی هغه په دې سکواډ کې دای سره نو دا ساؤتھ افریقہ بی یا سی ټیمو نو دې ټیم نه را میچونه درې وړه داسې ګټل پکارو څنګه چې را درې ون ډے میچ ګټلو مطلب درې وړه میچونه ساؤتھ افریقہ نه په غټ مارجن باندې ګټل پکارو ځکه چې بیا ساؤتھ افریقہ بی ټیم یا سی ټیم پاکستان ته رالیږي نه لکه پکار نه چې فل سټرنث ټیم را لېږي پاکستان ته سیریز د پاره صرف ساؤتھ افریقہ نه دی نه علاوه نیوزیلینډ هم اکثر داسې کوي نیوزیلینډ چې پاکستان ته راځي نو یم بی یا سی ټیم راولېږي دین علاوه بل کم انګلند ټیم چې راځي هم داسې فل سټرنث ټیم نه راځي د استرالیا ټیم چې راځي هم فل سټرنث ټیم نه رالیږي نو چې پاکستان دغه لوبډلو ته دغه غټو ټیمانو ته په غټ مارجن باندې شکست ورکول شروع کی نو دوی به بیا خپل اے ټیم رالیږي پاکستان ته دوی به بیا خپل فل سټرنث ټیم رالیږي خو پاکستان هم دغه 20 او سی ټیم ته مکور کی دیم ته میچو ګټي لکه ټي 20 سیریز تاسو ګورئ کې یو میچ ساؤتھ افریقہ ګټلې ده ټیسټ کې یو میچ ساؤتھ افریقہ ګټلې ده په ون ډے کې یو میچ ساؤتھ افریقہ وګټلو پکار پاکستان لدو چې درې واړو سیریزونو کې دا میچونه درې واړه ته ګټلې وي مطلب کلین سویپ کړي وي د ساؤتھ افریقہ لوبډلا نو بیا په ساؤتھ افریقہ داسې کمزوري ټیم نه را لېګلو دا اوس هم لکه کمزوري ټیم نه دی خو اټ لیست اے ټیم را لېګل پکارو فل سټرنث ټیم دا غي فل ممبر سټرنث ټیم چې کم دی غره لېګل پکارو دې کې صرف تاسو ګورئ نامي ګرامي نوم چې کم دی ډیکاک ته نور دا ټول کلاډیان تاسو ګورئ برټس کو شو ټونی ډیزورزي شو دا ټول کلاډیان چې کم دی دا غي یو پارت ټایم کلاډیان دي پارت ټایم نه لکه دا غي د ټیم کلاډیان دي خو دای نه خو بهتره کلاډیان چې کم دی غا ای نه دی را لېګل اگر پاکستان خلاف لکه دام نه چې ای پی ایل کې چرته بيزي دي یا چرته بل لیګ کې بيزي دي وخت لیګونه هم نشته په دنیا کې خو بیا هم ساؤتھ افریقہ فل سټرنث ټیم نه درالې کله نو ځکه زویم چې پاکستان ته پکارو چې پرې درې واړو سیریزونو کې کلین سویپ کړي وره ساؤتھ افریقہ ټیمو دینا علاوه نن میچ کم دی خه میچ شو ون سایډډ میچ شو کارا خبره و چې پاکستان به ګټي ون سایډډ میچ لو ټوټل میچ 144 رنزونه په ون ډے فارمیټ کې او د بیټینګ په پیچ باندې چونکه سپینرانو لپاره خو وکټ وا سپینرانو په خزه زبردست بالینګ کو نن میچ کې تقریبا 8 وکټ سپینرانو ایشتري دي د ساؤث افریقا 8 وکټ سپینرانو ایشتري دي او دغه 2 وکټ چې کوم وی شاهین افریدی ایشتري فاست بادر ایشتري دي مطلب زیات وکټ سپینرانو ایشتلې دي نو دا اینڈ اف سیریز ساؤث افریقہ سره سیریز اختتام پذیر شو اوس د سریلانکا لمبر دی سریلانکا سره د پاکستان سیریز دی او سریلانکا نه پس بیا ټرای نیشن سیریز دی چې پای کې زیمبابوے سریلانکا او پاکستان دی مخکې پکې افغانستان او افغانستان بایکاټ وکړو نو د افغانستان په ځای باندې پاکستان کرکټ بورډ زیمبابوے راواچولا نو اوس ټرای نیشن سیریز هم دی او سریلانکا سره بیل سیریز هم دی نو پاکستان میچ ستاره په دې میچ کې ډیر میچز دي او ون ډے میچز پاکستان مطلب بابر اعظم بتاسو لکتلو لملاوي نو دا دویم میچ مکمل سکور کارډ دریم میچ سوري چې پاکستان سیریز د ساؤث افریقا نه 2-1 سره وګټلو